بسم الله الرحمن الرحیم. جی دا په افادات نافعو کې دا باب د څلورم بابو کنه باب چهارم وکا په دې کې د نیم باب خلاصه شوی دا بقایه بیانو. بصرین او کوفین منس کې اختلاف دی چې فعل اصل له او که مصدر اصل له. نو کوفین وای چې فعل اصل له فعل او بصرین وای چې نه مصدر اصل له. زمون د مصنف چې کوم استاد دی اول زمون مصنف خپل دا خبره کوي چې اصل اختلاف په دې خبره کې دی چې ماده څوک د ماده فعل ماده د مصدر تراوته کنه مصدر ماده د فعل تراوته اصل ماده کومه وره یعنی بنیادی اختلاف په ماده کې دی چې هغه مشتق منه کو او بل ته مشتق کو. نو کوفین وای چې ماده فعل له او بصرین وای ماده مصدر دی. په دې خبره باندې ورسېدلې. اصل کې بصرین چې دي کنه هغه د لفظ نه دغه کوي دا دلیل نسی د لفظ ما امر معنی نه دلیل نسی. څنګه وای د مصدر والا معنا فعل کې موجود ہے اسم فاعل کې اسم مفعول کې ټول کې مصدر والا موجود ہے. نه پته لګي چې مصدر اصل له ځکه اصل فرع کې موجود دي. او کوفین د الفاظونو استدلال کوي د لفظ په اعتبار سره کوم او تاسو سوچ کو په اعلالاتو کې عام طور باندې د مصدر اعلالات موقوف فی د فعل په اعلالات باندې مصدر کې به اعلال کیږي چې فعل کې اعلال شوی د قواعد ویلو کنه. نو بصرین مان امر مانوی له اعتبار ور کوي او کوفین امر لفظی له اعتبار ور کوي. زمون مصنف وی زما استاد چې کوم دی په دې مسله کې د کوفین او مسلې له ترجیح ور کړی دا کوفین دلیل له ترجیح ور کړی رائے لرا درې وجونه که تقریبا 2-3 وجه ول بیانې. اوله وجه دا د مولوی صاحب چې دا خبره د اشتقاق د چې مشتق منه څوک دی او مشتق څوک دی خبره بده کې ده. نو او اشتقاق امور لفظیه نه دی. اشتقاق تعلق د چا سره وي امور لفظیه او موږ ویلو کنه امر لفظي ته وګوري نو اعلال په اعتبار سره فعل اصل له نه امر لفظي کې فعل اصل له ویلې مو کنه وختي. بهرحال دا باست اشتقاق دی او اشتقاق د امور لفظیونه دی. اگر کې اشتقاق تعلق د معنی سره شته خو غټ تعلق چا سره دی لفظ سره دی. او د ماضی چې کوم ماضی چې د ماضی په لفظ په اعتبار سره دا د مصدر نه اصل ده یعنی دا ماده جوړ کو او مصدر ولا مصدر تیرا مشتق کو ودا بهتره ده دا مناسبه معلومی. ولی د ماضی چې څومره حروف دي د ماضی دا ټول مصدر کې موجود وي او د مصدر ټول حروف کله ماضی کې وي او کني اصل کې قانون دار دا بس وایو د خیر اسرار روانم دي چې اصل هغه څوک وي چې داغه کم حروف یې په فرع کې هر فرع کې موجود وي او که یو لفظ داسې چې هغه حروف په بل کې نو موجود پوره پته بلګي چې هغه اصل نه دی. نه دې ته چې موږ کتل نو عام طور د ماضی حروف چې دا په مصدر کې خامخا موجود خو د مصدر والا حروف کله ماضی کې او کله نو وای ثلاثي مجرد و وزنونه دي و یو قتل دی یو فسق دی یو شکر دی یو طلب دی یعنی فعل 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 قتل فسق شکر به ورپسې طلب خنق صغر دا بسنګ شي فعل فاعل فعل او هدن هدايون دي اصل کې فعل ودا وزن دي او د باب تفاعل مصدر او د باب تفاعل مصدر او د باب د تفاعل المصدر تدیونه علاوه د لس مصادر دي تقریبا د دین علاوه څومره مصادر چي دي باقي کې د مصادر ولا حروف د مصدرون حروف چي ادا ماضی د اولی صيغه د حروف نه زیات وي او قانون هم صحیح یو د چا حروف چې زائد وي یعنی د چا حروف چې بلکې ټول په ټوله موجوديږي اصل وي د ماضی حروف مصدر کې ټول په ټوله موجوديږي د دې لسونه علاوه څنګه دې کې د دوه حروف یو شان هم او توجه او د مصدر والا حروف چې هغه ماضی کې ټول نه موجوديږي د مصدر څنګه اصل چې د حروف ماضی کې نه موجوديږي اصل هغه دوی چې دا ټول حروف په بل کې موجود شي. قانون دار د دې لپاره تعبیر کول کا قانون دار د څه وای مزید علیه اصل په مزید باندې څوک
مزید کم چې زیات کړل شي مزید علی چا باندې چې زیات شي او مصدر زیاتی کی کنه دا مزید دی او مزید سره مزید علی دا مزید علی اصل وي او به نه رسیدلې اعتراض اخشو شنه کې وو شته کنهشتا ادهام کې الف شته کنهشتا الکه دا چې ته مصدر رواړه او اخشو شنه کې او ادهام کې الته اخشو شنه مصدر کې وو نشته اخشو شنه اخشو شنو اخشي شانن د څنګه ماضی ته اصل وي د ماضی وو د مصدر کې هونشتا او په رسیدې ادهام کې الف دی ادهام مصدر دی د ماضی والا الف مصدر کښتا نشتا نو که ماضی اصل له بکار دی دغه ټول حروف مصدر کې وي جواب داري چې د ماضی وو چې اخشو شانه کې ردام مصدر کښته دی ومن قانون د میعاد والا ویل دی شکل وو ما قبل کسر راشي وو په یامنی بدلیږي کنه نو اخشو شانه یخشو شنو اخشو شان دی اصل کې شو شان نو اخشي شان ته جوړ شي میعاد قاعده دی وایي وو شتا او ادهام مهانه بس الف دی کنه میم دو میمون یعنی د میم مدغم نه مخکي او ادهیم امن کوم د طالب دی خو مونږ قیل قاعده قانون ویل چې کله الف راشي بعد کسره نه دا په یا باندې بدلیږي او راشي بعد کسره په یا سره بدلیږي دغه د وجه نه ادهیم هم شوی دی او اخشي شان شوی په ورسېدلې بل و کچري اخشیشان اصل کو یا اصل کو یا ادهیمام تم یا اصل کو زستانه د بوس کوم دی اخشو شنه کې د یانا وو څنګه جوړ شوی دی ته چل ک یا اصل لا اخشی شنه دی ته وی چې اخشی کې دا یا په وو ولی بدل شوی دا د وو یا په وو بدلیدو پر هیڅ قاعده دلته نه چلیږي نو کته وی چې اصل کې یاد او اخشو شنه کې دی وو جوړ شوی نه بغیر د قاعده بدا کار وکي او موږ چې اصل کې اخشو شنه دي اخشیشان جوړ شوی موږ سره قاعده شته دي په په شولې دا خبره ختم شولې کنه توجه نه دا خبره ختمه لا دا اول وجه نه ده ختمه اعتراض باب تفعیل ته وګورئ یال تماضی کې عین کلمه مکرره صر فعل صرف دا کنه ده او په مصدر کې عین کلمه مکرره نه ده جواب دادی مولوی صاحب باب تفعیل کی مصدر کی هم مکرر ده فعل اصل کې تفعل دوا عینون راغلی کا نمازی کې مکرر دي فعل مصدر کې مکرر دي تفعل اخیره کلام دي هم مضاف او قواعد ویلي د صحه والا شکل دو مضاف راشي دویم لفظ دویم حرف چې کم دي یعنی دو حروف مکرر راشي دا دویم حرف په حرف علت سره بدلول شي لکه دسه کې موږ څه جوړ کړي دسه څه وکنه دلته د قشل کړي دي تفعل څه جوړ شو تفعیل دویم یا عین نم یا جوړ کړي دا وبرسیدلې اعتراض دا دی چې تبصرتن تسمیه سلام کلام او د مفاعلی باب مفاعلی مصادر رواله لکه قتال او قتال توجه دلته د ماضی ولا حروف خو مصدر کې نشته ده تبصره د باب تفعیل مصدر ده بصره نو تبصره کې صوت مکرر ده نه ده حالان کې ماضی کې مکرر ده بصره دا شان تسمیه سمیا میم مکرر ده تسمیه کې نه ده سلامون کې سلم لام مکرر ده سلامون کې نه ده کلامون کې کلمه لام مکرر ده ان کلمه او کلامون مصدر کې نه ده دا څلور واړه مصادر د باب تفعیل لی ماضی کې ان مکرر ده بلې څلور واړو کې نه ده په پوه شولې جواب جی دې جواب دار چې موږ داغه مصادر بیان کوو کم شام تور استعماليږي دا کم چې شاذ و نادر استعماليږي کله کله تا چې راته کم بیان کړه دې لمږ اعتبار نه ورکو جو خبره مولوی صاحب دي تسمیتون کې مونږ وایو تسمیتون کې او تبصرتون کې دا څه کې تسمیتون دسیو تسمیمون څو تسمیمون مم نګره مم مکرر شو کنه شو سما به دا دویم مم په وو بدل شو یا معنی بدل شو تسمیمون تسمیون صحیح شو نه یا محذبم کو توجه تو تس مم ون دې کنه دا دویم هم حذف کو
توجه څه چلمو کو یعنی هضم هم کوونه ایواز کوم تا راوړله تسمیوتون شو او به چې کله و په څلورم ځای نه زیات کې واقع شي په یا بدلیږي کنه اڅو مقاعده تقریبا 20 وقاعده و نو به و په یا بدل کو څه جوړ شو تسمیتون اوس ورسېدلې دي تسمیم ون کې دویم میم چو نام لري کو ایواز کوم تا راوړه تسمیوتون و په یا بدل کو تسمیتون شو په دې خبره ورسېدلې دا شان تفسیرتون کوم دالو به وکړه به پاتې شلو قتال او قتال د مفاعلی مصادر دي او تاسو د مفاعلی ماضی وایا قاتل ماضی کې الف دی دا ور باندې کا ماضی کې الف دی کنه او په قتال کې د قاب نه بس الف شته قتال کې شته د څنګه چل کا ماضی اصل ماضی والا حروف خو مصدر کې نشته جواب دا دی جی چې قتال کې امقه قاعده چلې دي چالي راغلي دي بعد کسری نه راغلي مصدر کې نو الف موږ بچا بدل کړي بیا باندې نو قاتل کې قی خو نه ویل کېږي چې قیم وي او باب کې الف هم وي پاتې شو قتال دا د قتال تخفیف دی یا په حسب شوی خبره ختمه دیو وجه شو لکه چې مصدر فعل اصل له بل وره ولې افعال بزده داسې دروخه مشاغي مصادر بالکل نشته لکه ليس فعل له افعال ناقصه هونه اسا فعل له افعال مقربه هونه حالانکه دې مصدرونه نشته لکه چې مصدر اصل وي نو به فرع بغیر د اصل راغلی وي حالانکه دا ناجایز ده چې فرع دی راشي بغیر د اصل نه هاو کدا اصل کو ټیک د اصل بغیر د فرع راتلی شي خبره ختم اعتراض متن یو تقسیم دوا دا دو مصادر چې دي ته مصادر یا قیمه ویل کیږي دا وګوره دا مصادر دی او ماضی ورل نشته توجه مصادر دی او څول نشته نه ته څنګه چلګه مصدر فرع ده که مصدر فرع وي نبی خو به فرع راغلی بغیر د اصله استا ته چې کوم دلیل ویلو او دلته دې سره څه کې اوس نه دا مصادر دی او څول نشته ماضی ورل نشته فعل ورل نشته دلته هم فرع را بغیر د اصله جوابدار صاحب د قاموس ته جوابونه کړی دي لپاره ماضی شته لپاره فعل شته دا څوک چې وینشته غلط خبره ده وای په دې مثلا ورسېدلې دوه وجه شولې درې وجه مولې سم بسرین چې کوم دي کنه هغه تاسو ته ویلو مانوي دلیل نشي امر مانوي هغه وای چې د مصدر والا معنی چې دا پارچا کې پرتوي زمنګ د مصنف استاد وي کوم په دې کې تحقیق وکړو کنه تحقیق نو د اشتقاق د دې سره هیڅ تعلق نشته چې چا معنی چا کې پرته چا کې نه ده پرته دې سره نشته بلکې اشتقاق چاته ویل کېږي چې دوه حروف وي دو لفظونه وي دو لفظونه لکه مثال په تور باندې ضرب او ضارب بالفرض دو لفظونه دي معنی مناسبت دي او لفظونه هم د دوه مناسبت دي او په دې دوه کې یو د بل نه راستل کېدل سيو یعنی یو مشتق کېدل بل مشتق منه دا سيو دې اشتقاق ویل کېږي لیکن معنی څه کار نشته دی او کداغه ته وګوري نو به فعل تقاضا کې اجازه دی اصل شمه راسي به او دی اصل کې قیاس کوي دا بسرین د چاندي او د سونې کوم لوخي چې دی کنه لوخي د چاندي په لوخه کې چاندي پرته وي لوخو کې او د سونې په لوخو کې سونه پرته وي نو سونه اصل د لوخي څخه فرع ده نو مصدر معنی په فعل کې پرته ده نو مصدر به هم اصلي او فعل وسوي فرع به وي دا وای کنه وای دا مو وایا وای دا ځکه مو وایا قیاس مال فارق ده هغه داسي چې سونه او چاندي کې سونه اول موجوده لوخي سونه او چاندي کې سونه اول موجود وي مثال په تور چاندي اول موجود لوخي مخ نه ورستو به لوخي جوړيږي یعنی سونا چاندي چې کم چاته ته اصل ودا د دې زمانہ مقدمه او د لوخ والا زمانه مؤخره حالان کې به مشتق منه کې دا شرط ده چې د دوه زمانه به یو وي دا معنی چې ور قیاس کوله په بنه شولې خبره زمخ کې کنه سو وجه شولې درې وجه شولې به ان اخري وجه دا شولې چې امور مانوي لا بسرین ترجیح ور کوي
چې د مصدر ولا معنی په هر چا کې برته وي فعل کې برته د لحاظ د اصل شیخري وجه دا وکا موږ ته مولوی صاحب اشتقاق اصل کې چاته ویل کېږي دوه الفاظ وي لفظا معنی نه مناسبت وي او یو داسې جوړېدل شي چې دا دی مشتق یو بل ولا مشتق منه وي دې اشتقاق وي معنی خبر دې کې مکوا او کوم قیاس څخه کله قیاس هم غلط دی فائدہ به ذکر کوي مولوی صاحب دلته چې غیر محققین خلق دي هغه د طرفین اختلاف داسې بیانې اصالت او فرعیت کې چې اصل څوک د فرع څوک ده نو وی کوفین وی چې فعل اصل له او بصرین وی چې مصدر اصل له دا خبره غلطه ده وی تاسو نه دی ویل پکار خو بهر حال دی وی کوي به څه وی چې مونږه ماده ته وکتل ماده ته یک صبر کا هغه وی فعل چې دا مشتق ده د مصدر نه په دې اعتبار سره مصدر اصل جوړیږي محاکمه کوي اصل کې دا خبره به کوم مولوی صاحب بعضی خلک د بصرینو او د کوفینو اختلاف بیانې په داسې انداز باندې چې د مطلق اصالت او د مطلق فرعیت خبره پکې کوي کوفین وی مطلق اصل فعل او مصدر فرع ده او بصرین وی چې نه اصل مصدر ده او فعل فرع ده او به د دوړو طرفو دلایل بیانې څه وی وای د بصرینو ځکه مصدر ته اصل وی چې فعل ته مشتق ده او کوفین فعل ته ځکه اصل وی چې اعلال کی اصل فعل له اعلال کی اصل په دې خبره پوه شو به وی راځي محاکمه کو صلح کو اوسو په اعتبار د اعلال سره فعل اصل له او په اعتبار د اشتقاق سره مصدر اصل له وای دا خبره ډیره کمزوري خبره دي ښا یو اصل اختلاف په اصلیت او فرعیت کې نه دی اختلاف پدې کې چې ماده څوک د ماده راسي بدی بهرحال فی الجمله کراغون کې د بصرین بنظمانی اسماء مشتقه شپږ دي اسم فاعل اسم مفعول اسم ظرف اسم اعلی صفت مشبہ او اسم تبذیل او کوفین وی ودی شپږ د قری یو پکې مصدر مثابي مخکې راځي بل فعل نون ثقيله ولا باس فوري تاسو لږ متوجه شئ ولې په دې دوه دریو صيغو کې چې کله نون ثقيله گردان منکو لا يضربن یعنی جمع مذکر غائب همدغه شان جمع مذکر حاضر لتضربن او واحد مؤنث مخاطب لتضربن نو په جمع مذکر غائب او حاضر کې وو غرزیدلی او واحد مؤنث مخاطبه کې یا غرزیدلی دا ولی غرزیدلی دي په دې کې د بصرین او د کوفین اختلاف دی بصرین و اجتماعي ساکنین د وجنه غرزیدلی څه د وجنه وای ولې نونم ساکن دی او هم ساکن دی لزربون او غرزیدلو او دغه شان لتزربون کې هم دغه شان لتزربن کې هم ساکن او نونم ساکن کوفین او تو نجی ثقل د وجنه غرزیدلی چا د وجنه ثقل دلته ثقل راځي په خبر ورسېدلې لا يضربونك كوو ثقل رازي لا تضربونك وو ثقل رازي لا تضربينك كيا ثقل رازي زکو ورزيدل اجتماع ساکنین وجننا او زمن د مصنف چې کوم استاد دې بده مسله کې د کوفین مرګره دي هغه څه وای کوفین خبره صحیح ده ځکه که خبره د اجتماعي ساکنین وي په کار تسنیه کې الف ورزيدل کنه لا يضربن لا يضربان الف هم ساکن دي نون هم ساکن دي حالانکه الف نه ورزي په پوه شولای بصرین ته دې جواب کوي الف موږ ځکه نه ورزو الف وغرزو کنه لتضربن لا يضربن لا يضربان الف وغرزو نو دواړه صيغه به یو شان شي واحد مذکر والا واحد مذکر غائب والا او تسنیم مذکر غائب لا يضربن بدواړه شي دا دلیل پیش کوي ښا موږ د دې نه جواب کوو ولی سب وی حقیقت دار مزون مصنف استاد وی حقیقت دار تحقیق چسل کی اجتماعي ساکنین په دوه قسمه تاسو پیژنئ یو ته اجتماعي ساکنین علی حده او یو ته اجتماعي ساکنین علی غیر حده څنګه شکل یو ساکن راغلی وی او مدوی مده او اول ساکن مدوی او دویم ساکن مشدد وی ذهن کی خبره کې نهستا کچره دا دواړه په یو کلمه کې دي ته ویل کېږي اجتماعي ساکنین علی حده د دې حکم دار چې دا باندې غورځي
ضالین اول الف ساکن دی او دویم پس لام ساکن دی مشدد دی اجتماعی ساکنین څنګه یو اول ساکن مدونوي دویم ساکن مشدد وی په یو کلمه کې راغلی وی اجتماعی ساکنین علی حده ورتوي حکم اداره چې یو بم نغورځي ضالین اتحاجوننی دو قسم دوړو ذکر راغلی دی په پوه شولې او کچری دغه اجتماعی ساکنین اول مده دویم مشدد وی او په بیل بیل کلمه کې دا قانون یاد ساتي خبيله بیل کلمه کې نه به هغه ته ویل کېږي علی غیر حد دغه حکم دار چې اول ساکن اول چې کوم مده ده بغورځيږي یخش الله یخشا کې الف دی او الله کې الف دا بل لفظ د الله کې الف دی اجتماع ساکنین را لکنه دا اول الف نشته یخشا کې الف او لفظ د الله کې همزه وسلی وګرځي د لام مشدد دی کې خیلمی الله مشدد دی کنه نا یخشا الف ساکن یخشا او دویم ساکن مشدد خو کلمې بدلی دي لہذا اول ساکن به وګرځي بهرحال اجتماع ساکنین په څو قسمه شو على حده حکم واوري على حبه او پیرخه على حده کې با نه غرزه على غیر حده کې به په دې قصه پوه شي یو مقدمه بل مقدمه ته وکړي چې دا نون ثقيله چې ده کنه دا حقیقت کې بیل کلمه ده لا يضربن کې دا نون بیل کلمه ده خود شدت اتصال د وجه نه کنه دا د فعل سره مکمل متصل له شدت اتصال و سره د دې د وجه نه په حکم د یو کلمه کې ګرځیدل نو اے بسرین تاسو نه موږ ته پوس کو لک توجه ښه بسرین موږ ته پوس کو چې دا یو کلمه حسابه کبیره بیل حسابه و به نه رسیدلې کچر دانونه ثقيله یو کلمه حساب کی یو کلمه کې خونه ورزي کی کنه نتر اجتماعي ساکنین د وجه نه ورزي کنه نو اجتماعي ساکنین خو په دوه قسمه معنی دي انکه شریدات یو کلمه حساب کی دا به اجتماعي ساکنین او علی حده کی علی غیر حده وي به علی حده وي یو کلمه حساب کی ما به خبرونه رسیدلې نو په کار د چې لزربون او لتزربون او لتزربین کوم نه ورزيدلې ځکه چې اجتماعي ساکنین على حده وي یو کلمه کې وي یعنی یو کلمه کې وي على حده وي دا سی وایا هلته خو نه ورزيږي به ولې ورزيدلې په بنه شوي او کته اجتماعي ساکنین على غیر حده دي څه مطلب دا نون بیل کلمه حساب کې بیل کلمه نه پکار د چې تسنیه کې مغرزه به دا بیل الته ول نغرزه لا تزربا لا يزربان لا تزربان ولې نغرزه لغه يخشى الله بشان وغرزه وکړه په بنه شوي نو خلاصه د خبر اداره وتل مولوی صاحب چې اجتماعي د ساکنین جایز ده کنه دارته وای یا بسرینو اجتماع د ساکنینو جایز ده کنه ده کبه نه ده جایز کنه لا یزربان لا تزربان کی ولی به کوي او کبه جایز ده لا یزربون ولا تزربون ولا تزربین کی ولی جایز نه غنای ګیره وای کوم مضبوط نو څه وکړو جی ګیر خو څه وکړو د ساکنینو قصه ختم کړي ساکنینو نقصان جوړ کړي ثقل ته خبر راواړه وای بس لا تزربان نکی لا یزربان لا تزربان نکی ثقل نشته لا یزربون ولا تزربون ولا تزربن نکشتا ال د غرزله بلکې نه دی پاتې شورستا یو دلیل منځ کې ما پری خیره چې لا تزربان لا یزربان نکی کالی پوګر زواید او تسنیه سی یو جوړیږي وای دا لچره خبره کې وای کمزوري وای الالات کې موږ لو شاودل چې الال د وجنه دو سی یو شان کیږي ته ګورې نه مولای سب تدعینا واحد مؤنث مخاطب هم دا او جمع مؤنث مخاطب هم دا تغشان الالاتو کې نوري ګڼي سیخي دي الال په جمع نشي شي یو شان شي ناجيبه کار دی جمع کې غرزه او څو جنشته او تسنیه کې نه غرزه دې کې ګيري وای کا ختم شو الله پاک دې عمل کول توفیق پیرا کی